سر لومړني خو تاسو مننه کوو چې تاسو موږ دا قیمتي ټیم راکړ. سر دا موجوده چې کوم د ترهګرۍ دغه لړه یو وارې بیا شروع شوې ده، څه تاثرات مو سر په دغه اړه باندې چې الیکشن به وشي که نه ملتوي شي؟ یاره موږ خو غواړو چې الیکشن دی وشي. اوس کو نور ملتوي کیږي نو ملک ته څه فایده نه کیده. سیاسي عدم استقرار به زیات شي، معیشت هم زموږ داسې په حال کې دی چې یاره کوئی الیکشن ونه شو نو بیا به حالات نور مزید خراب شي. او اسم په باره مارچ باندې چې دی دا سېنات دا نیم سېنات په هغه شي خالی شي نو دا غیر الیکشن هم دی. دا ټول شیزونه تړل شوي دي، عیني دغه پکې تقاضې دي. نو زمونږ خدا خواهش دی اوس پکې لګې رسېدي دا همرا کوشش وشو نو پکار دا چې الیکشن دی په ټایم باندې وشي. سر دغه راته ووایه چې د قومي وطن پارټۍ د صوبې په سطح سیټ اډجسټمنټ او لارې اتحاد خبرې اترې روانې اتحاد خو خبرې خو ختم شوې، اوس خو بس یو څو ورځې دي هر یو پارټي لګیا ده. دلته اتحاد داسې ونه شو یو پارټۍ سره د ټولو پارټو خپل هغه مونږ خو خواهش وو او خاص کر د پی ډي ایم کې چې کوم مونږ هلې ځلې کړې وې نو په خپل ځای باندې مونږ خو خپل یو هغه کړو چې آینده لپاره یو داسې حکومت راشي چې کومې وعدې پی ډي ایم کړې وي یا پی ډي ایم دا کوم جدوجہد کړو چې هغه کې ټول یو ځای هغه شو. ګورو چې څه حالات جوړیږي نه پس. تر اخري کوېسچن دغه راته ووایه چې تاسو کمپاین روان دی ډېر تیزۍ سره څومره پورې مطمئن یې چې صوبه کې به څو سیټه قومي وطن پارټي ترلاسه کړي؟ نو دا خو عوامو پورې ده انشاءالله تعالی. زمونږ به دا کوشش وي چې زیات زره ځکه زمونږ یو پروګرام دی د ودانۍ د خوشحالۍ د دې علاقې د امن او زمونږ هغه چې دی تنظیم د مینیفیسټو چې ده هغه شوه شایع شوه هغه به هم خلکو ته میلو شي چې په هغې کې موږ څه غواړو. ما پکې لږ نن اشاره هم ورکړه دا کارونه به زمونږ همیشه غلطې وعدې نه دي کړې، کومې وعدې هم کړي دي هغه هم پوره کړي دي او انشاءالله تعالی داسې به آینده هم داسې کوو. ترجیحات د کوم څه دي د قومي وطن پارټۍ چې هغه غټ کارونه وي هغې باندې به ستاسو سر دا پوره کړي؟ ترجیحات کې خو ډېر هر یو هغې کې دي خو ګوره خلک د مهنګۍ نه ډېر تنګ دي، د بجلۍ دا چې کوم مسلې دي د دې نه تنګ دي، د ګیس مسلې نه تنګ دي، د روزګار نه تنګ دي او دغسې د دې علاقې چې کوم مشکلات دي هغه موږ ته پته ده. په دې ټولو باندې به انشاءالله تعالی غور کېږي او هغې لپاره به یو داسې هغه جوړو چې منصوبه بندي کوو چې خلکو ته دغه میلو شي فواید میلو شي. خلکو ته چې څه میسج ورکول غواړئ چې پارټۍ پر هغې رهیږي او یا د قومي وطن پارټۍ زما به دا خواهش وي او زما ټولو هغه عوامو ته زموږ میندې خویندې وروڼه مشران کشران ته به دا درخواست وي چې دا اتم تاریخ دې ځله دا زموږ ټولو امتحان دی ځکه چې په دې ورځ که موږ صحیح خپل انتخاب وکړو او صحیح پارټۍ له ووټ ورکړه صحیح کینډیډیټ له ووټ ورکړه نو د هغې نتیجه به ښیي. کو صرف په نارو باندې ووټ ورکړه او صرف په دې باندې چې یاره دوی به دومره نارې والې دي او هغه کړي دي او موږ دعوې کړي دي او هغې کې اسم هغه نشي وي په تېر د هغوی کارکردګي د ټولو پارټیو کارکردګي کتل پکار دي او هغې نه پس تاسو خپل ووټ په هغې هغه پارټۍ له ورکړئ چې چا ستاسو خدمت کړی دی. ډېره مننه.